السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صاحبزاده عامر خلیل. پروګرام دی خیبر فورم او دا دی امین مشال. ماشاءالله اوس چې کوم دی په بنگلاديش باندې سنچري واله د استرالیا ټیم نه راغلی دی. څنګه یار ډیر زبردست بیټینګ دی وکړو. دا تاسو څنګه وکړو؟ یاره ما چې د پجون کې کرکټ نه دی کړی او چې دا ځل مې وکړو ډایرکټ استرالیا بال به مال نه راته، بال به خپل باونډري په خبرو کې په بیټ باندې نه په خبرو نه او کنه دا بیټ بال والا کیسه خو زمون دومره تکړه نه ده. خو خبرې څه کوي چې لکه ما زړ بنن مې چولې ډېر خو ښکار نو چې خلک نو په ما خاصم ته خلک ک زیړی او ک سپینی. خو ما دا چې وکړو نو یلو از مای فیورټ کلر ان کرکټ. ځکه چې دومره ډومیننٹ ټیم چې کوم دی ما چې رجون کې نو کتلې څنګه استرالیا پاتې شوی بیک ان 2001 نو ني سي اټ لیست 2013 پورې د موست ډومیننٹ ټیم ایور. ک ون ډے خبره کوي او ک ټیسټ خبره کوي نو استرالیا زموږ خپل زلمی ټیم هم دی کنه. یس د زلمی چې کوم د پیښور کلرز دي هم دادي. نو ویری good to see in yellow یار. لکه تاسو نن سپیشل ورځ مناوي نه بس دا میاسې نمبر پرز ګل کتلو او ما ویچره د هغې سره خپل نسبت وکم. یاره که دا په ګلونو په کتوی نو زه بیا نه ویم چې ما دا کلر ولې اچولی دا انسپریشن ټیک نه دی. خیر ګرانو کتونکو، څنګه زموږ دا پروګرام دی تاسو ته پته ده چې دا سیریز په سټارټ اپس باندې روان دی او ما هغه سلسله کې دننه چې کم دی نن موږ سره بیا یو دوه هغه دي ملمانه دي، ځوانان دي، خپل بزنسز باندې کار کوي. نو فردر ډیلی چې کوم دی هغه به چې کوم دی زیاتې به وي. راځي چې دی سره هر کله او تعارف وکړو د خپل د اډینس. نو زه به بیا نه دا برقو والا نه زه اوس خبر شم. دا خو ډېر ورځو نه راځي او ما وی چې لکه دا نو دی ګوره ټیلنټ تاسو راوړي مړه برقه مو اخسته د خدای بنده. السلام علیکم احتشام څنګه؟ شکر دی الحمدلله. دا ته داسې نه وی چې لکه زه د میډیا د شوق سره یار سیزن رالو د سره خپلې برقې نشته. ته وګوره بس مونږ اوس تاسو ته راغلو اورډر ځان سره فیتم وروړه اوس ته څه هغه زموږ یو ملګری د مفتي نو څه چالو لاس مې غوس شوی او وینه څه داسې نو ما ورته رنګونه کوله ما چېرې دې سره اودس هغه خرابېږي که نه دا ځان له یو ټاپک دی نو هغه د سیکنډه پس ریپلای راکړل وی نه ماتېږي. نو ما اوس پیسې کې په ما دې په یخو اوبو دا څوک هغه ډیلې کوله احتشام څنګه اوس کې به موږ د ګرانه برقه واغله. خیر برقه خو خیر مونږ وایو خو لکه ډیزاینر برقو کارم کوي ورسره چې کوم دی د دې فرم چې کوم دی د ای واره کې په بعد کې خبره کوي چې دې څه کوي. صحیح ده. اوس راځو خپل خیله استه مونږ سره زموږ یو ملمنه ناسته ده دایم خپل یو سٹارټ اپ دی خو اول ای سره خپل تعارف وکړو. هر کله سلام ورته وایو. السلام علیکم زینب څنګه؟ زینب ابرار ٹھیک ٹھاک. Why Abrar is with A not I? That actually I don't know. It was on my father's scene. I see بس امکه شانتی دی. نمونه دا دواړه لکه سیم دي ابرار. I don't know, that's my question. لکه دا سیم دي سیم مطلب والا نمونه دي. ځکه زمانوم دی ډبل اے ایم آئی آر عامر. دا ماته چا ویلی یو ډېر ښه تکړه د انګلیش چې عامر ته لیکي ډبل اے سره لیکه. when you write اے ایم آئی آر this is امیر. د دواړو مطلب کې فرق دی. نو ما هغه کوېسچن خو خیر د دې بالکل چې کوم ایکسپرټیز دی نمونو کې نه دي خپل بزنس کې دی نو ضروري نه ده چې دې ته پته وي. نو دا به موږ ګوګل کو ګوګل نه پس به موږ ته پته ولګي چې څه حساب کتاب او کې دي شي هغه وی کنه د ځینې ریجنز هم وجه کې دي شي ولاړه ابرار whatever the case is دا به مشرانو ته تپوس کوو. احتشام جی سر ګل فیشن اینڈ بوتیک دا ستاسو سٹارټ اپ وای یا بزنس وای جی د دې باره کې موږ ته وایي چې کله نم شروع کو اینڈ د دې شاته سوچ سو لکه وای ګل د کم ډیموګرافکس کې تاسو اوسېږي کوم علاقه کې اوسې هلته ضرورت و یا څه کیسه څه وه د دې شاته؟ سر فرست اف آل دا چې مونږ جو زه بیسیکلی در آدم خیل نه تعلق ساتم چې مو ډیر تکلیفات برداشت کړي تیر شوي شلو کالونه کنه. نو مونږ ما یو آیډیا مونږ ډیر وخت نه دا آیډیا وکنه چې مونږ یو داسې سٹارټ اپ باندې کار وکړو چې خلکو له تیم فایده ملو شي او موږ له تیم فایده ملو شي. خبره ده. نو هغه زما مور چې کوم دی فیشن کلوت ډیزاینر ده کنه ماشاءالله او هغه دا سوچ زه اوس داسې سٹارټ اپ والم خو موږ سره داسې فاینانشلی کنډیشن زموږ دومره نه و چې لکه سٹارټ اپ وکړي څه نه خو به دا سره کنه. نو هغه موږ فیل فرست اف آل موږ داسې سوچ وکړو چې لکه دا خلک چې کم دي لکه فاټه خلک کنزرویټیو خو ته نشي ویلی خو
پروټیکټ ورته ویل شي چې هغه خپل فیمیل چې کم دی هغه بازار ته لکه الاو کوي نه لکه اوس یو زنانه کلچر ورته وایي زموږ د کلچر دی چې لک فیمیلز ته دومره اساني نه وي نو هغه ولېږي لکه ورور ولېږي خاوند ولېږي زوی ولېږي چې ورته بازار نه ماته کپړې راوړی یا بل څه کاغي ورته راوړي رنګ نه خوښ بس دا واچو بس خبره ختم نو مونږ دا سوچو کو چې مونږه اول کسٹمر فیسیلیټیشن باندې کار وکړو چې لکه مونږه یو د چار دیوالي کې دنه یو داسې فیسیلیټي پرووایډ کو چې د کور دنه خلک راځي هغه دکان پردې کې او راشي او هغه برانډ شیزونه مونږه دې ته پرووایډ کو چې کم دی مال کې یا چرته مارکیټ کې یا چرته غټ زی ته زی هغه مونږ ورته راوړو ایون مونږ کسٹمایز سیزون هم جوړو کنه لکه مونږ په خپل کې څوک مونږ څنګه خوښ کې لکه زما مور کې دا خاصیت ته ماشاءالله چې هغه د څوک په موبایل کې خو چې را دا شی راته جوړ کا نو هغه از اټ از هغه ورته جوړ کی دومره تعریفونه وک پکار دي چې مونږ از اګه ستا مورکه راوخته سیریسلی مال اوی چې ګوره credit goes to Morake even I know him and brilliant cook especially چې کوم د چاول او غوښه والا چاول چې کوم د سپیشلیټي او یس نو دا خو مونږ ملمانیو fortunately خزر چې دمره خبره کولاو شه he used to be my intern in 2023 few years ago yeah 23 کې no I know him personally ماشاءالله مورکه د پر ډیر اعزاز ډیر خدمات ډیر ستاینه ډیر ډاډګیرنه چې ماشاءالله دومره خو بچی د خدای پاک درکړي دي او بیا تاسو د سٹارټ اپ دا یو انسپیریشن دی ماشاءالله دیکې اول لګون ته خپل باره کې مراته وایا بیا بعد کې دا تاسو کو چې کور کې خو تاسو سره سکل سیټ وو ہوتا هاو یو کنیکټډ ود د انټرنیشنل مارکیټ یا ای کامرس سره تاسو دا څنګه کنیکټ کوی خو خبره کو خو تاسو چې کوم تعلیم دی هغه هم د فیشن طرف ته دی کنه یو ار سم ویر ایلس لکه تاسو بل څه تعلیم وغیرہ ودا څنګه ما په شروع کې دا ویل کنه چې مونږه ډېر ډیفیکلټیز بیر کړی سینس لاست 2 ډیکیډز نو مونږه ارلی ایجوکیشن ډیز ار ډیسټرب مونږه تعلیم دلته پېښور کې کړی اف ای سی پورې بیا هغې نه بعد فاټ یونیورسټي هلته جوړه شوه نو ما بیچلرز هلته نه وکړه انګلیش لینګویسټکس اینډ لټریچر کې دا اپارټ فرام فیلډ زه مونږ دا بزنس سټارټ کو کنه نو هغې نه بعد ما فارن ایمبیسی یو انټرنشپ و چې دې کې امیر صاحب زما منټور پاتې شوی و نو هغې سره ما چې دا انټرنشپ وکړو هغې نه بعد زه دې هایر کړم ځان سره ایز ا پرمننټ امپلوي که نه not permanent خو as a consultant for he's a very good designer softwares باندې د last year چلے لکه video editing and graphics باندې دې شیزونه سره زما لکه اپارټ فرام فیلډ ډیز ذات شوق نو هغه خو بیله خبره کنه خو لکه مونږ دې سره د ډیزاینینګ سره زما څه خپله پرسنلي دغه نو نو دا چې کله هغې نه بعد بیا د هغه ما وکړو د بیچلرز ان ایجوکیشن هم ما وکړو د فاټ یونیورسټۍ نه سره سره ما جاب هم شروع کړی نو دغه زما پرسنلي چې کوم د اچیومنټس دي هغې نه بعد دا انټرنشپ چې زما وشو ما یو ګرانټ ته اپلای کړی و زما یو خوږ ملګری هم دی هغه نوم به زه مینشن کوم په دې کې هسې نه چې بیا خفه شي راشه حسین هسې نه چې بیا خفه شي نو مونږ فارن ایمبیسي نه مونږ ته بیا یو ګرانټ هم ملو شوی چې مونږ فاټ کې بیا هغې باندې کار وکړو امپاورینګ یوت اف فاټا تھرو لیډرشپ ډیولپمنٹ نو په هغې باندې مونږ بیا کار کړو نو ما بیا دا آیډیا واخیسته چې یاره د حسین جان هغه اوس ابروډ دی خو چې دا وګوري مې چې هغه خوشحالي ځکه چې په دې شیز باندې زموږ ډېره غټه لانجه چې نوم به پکې د چا راځي چې د اپلای څوک کوي نوم به پکې د چا راځي دا سر د دې کې دا ځان له یو مسله د ځوانانو کې چې کومه ده دې طرف ته په باد کې راځو مونږ سره دې طرف ته ملمانه ده زینب ابرار ستاسو چې کوم بزنس دی by name I know who tell me about yourself first then we will talk about your business. So my name, as you said, I'm Zainab Abrar. Zama education, I have done my bachelor's in computer science around about 2 years back. 2 years back? Yeah, 2 years back. Bachelor's kade the computer science ke. And how I came into computer science was unexpected. Zaka as any other girl would call in now which is about doctor jodega. Yes. But due to some uncertain conditions, my baba got cancer. He died. I couldn't focus on it. I had to waste a year for that because year kichibo that was basically my FSC exam. 40 days before my exam, my baba died. It was very difficult for me because it was cancer. It was a 2-3 years battle. But medical mana gazi patisho. And after that, I came to CS. Zakashinor biology fields ma fakhno. Personal reason is I hate teaching. Our biology ki no fields ke it's just teaching. I came into CS, and when I came into CS, I had no idea where I had to go.
though my baba was a CS person. It's a huge area CS ai ke dumra fields di now what was the procedure che tasu kam taraf specialization taraf kar bu ko bas tasu अंग्रेजी की खबरें क्यों sorry zaba subtitle lagu bas tin way gabe mta way bazabat ise gora mano na pokhto راشه مرده ما مور بیا ما ته دونه خبرې تاسو کومه خبره وي زه په خبرو زه پوه نه شوم anyways جی تاسو چې کمپیوټر ساينس کې دا فیلډز طرف ته راشو کمپیوټر ساينس after medical تاسو چوز کو because of the unfortunate reasons چې سمو کمپیوټر ساينس کې بیا تاسو کوم طرف ته لاړی this is very important computer science کې first field I chose was blockchain development basically your web3 third world تاسو ویل شي هغه طرف ته زلړم and my government based course go the 3 months. After the 3 months I landed an internship which was a very great achievement for me because I was at a stance to chartama full education na afford kole to a place where I now support my whole family, but that was a really great achievement for me. Altana grant or scholarship? It was a course, the NAVTech course from Prime Minister Youth. NAVTech wala. So that 3 months changed my life. Okay. Zayo Software House Saradam, I would love to mention that in Coder Bytes. I started as an intern over there and now I'm the business development officer and a partner over there as well. Altana, I started there and after 2 months I switched from business development to business development from the developmental like coding and stuff side because Zama potential Jamal. You quit the coding side? Yes, I quit the coding side. Asana vai kam business development munga che kam business ke term use ko that is for sales. Business development che how you tasu che singa bana bi angrezi khulele rai tasu khpal da business singa mach ke bozai development deta wi mana sales ka to wi bia khulele angrezi ra tasu bogdo ka business development matlab sales bia sales ko angrezi da sales to us دا یو ټکی دا خو یاره یو خرص یو وړه شان د دماغلو او زه لګ انګریزي خورم بیا راځم وړو کې شانته د مینه بس واپس لا سټي ټیوب کم بیک جی واپس راغو وړو کې شانته د مینه پس او بلاک چین خبر روانه وي او دقه مم دقه کوډینګ خبر روانه وي مم دقه ویلې او هضم شوي ځکه لګ انګریزي نور وای نه دلته انګریزي نیوز نه دی روان نه چې زه خدای پاک ما په پوي کې نه دا بلاک چین او دا یو نوې کانسپټ دی سپیشلی تاسو دا بیٹ کوین او دا خبره خیر دا په چینل ویل ضروری نه ځکه پاکستان کې ساده پورې شیزونه چې کم دي بیان هم دي او دا چې کم د دې شاته چې کومه ټیکنالوژي دا کنه بس هغه دا سه انډرستانډ کی چې دا بلاک چین ټیکنالوژي دا پای دی سرټیفیکیشن وغیرہ کړو وای تاسو چې کوم د کوډینګ سایډ نه تاسو لاړې لکه سوري بزنس ډیولپمنٹ او کوډینګ سایډ تاسو پرې خو ناو سرف کوي لکه واتس یور ایکسپیرینس یو واسه د شرارت والا تاسو کوم ها وکا دا ته دا میډم څه کوي دا ورګه دی پاسه بس میډم له هول کوي په دې مې پوي کې دا میډم موسه پورې یو ټولو نه فني چې کوم دی یو لطیفه په فیسبوک کتلې و او هغه نن یو 100 کاله مخکې اوس هغه ټرند ختم شو چې چا په مل یو 2-3 کاله مخکې خبره کووډ سره نږدې چې تاسو کار کې نو خلکو بخپل هغه لینکډین باندې یو غټ پروفایل جوړ کړو زه یوت انفلوئنسر یم زه چې کوم دی ټرینر یم زه چې کوم دی فلانې سرټیفیکیټ هولډر یم فرام د سکول اف لیډرشپ نه ما دا کړی دی او زه ما دومره ټریننګز ور کړی دي زما دومره ډایرکټ بینیفیشری دومره انډایرکټ بینیفیشری دي ټول یو 3 پیج لیکلی ولاندې ورته یو کس لیکلی یار صفه وای بیروزګار دا دومره دې خبرې سره اوس واپس میډم تر راځو دا بیروزګار بالکل نه خدا ټیکنیکل خبرې دي جی میډم ستاسو چې کوم دا بزنس ته کو فاونډر دا یو ویډیو بل ورل شو مریم نواز چې دی د ریسکیو 1122 هغه فیمیل سره ملاویږي یا چا ګډ کر رہے ہو وڅ کوي تاسو बहुत गुड कर रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो زه ته مجه دا میډم څه کار کوي اوس بدر تو ما دا درته ایکسپلین کوي فائنل د کو فاونډر اف د کمپنی په دې به اوس خبرو شور So business side that is a step in from the IT sector te zara alam no mayo de gat gap huli to gap tao che KPK ke especially females pa tech ke dir zyat kam di like IT park ke zamgo office te just one female owned company out of 22 to 23 companies aga female hum dalta no she is abroad agi team dalta naste नोर हम चिकता सो पेशावर के ओरे remote working there are very less female oriented tech companies like IT sector के female निश्ता दा सही खबर जमुंगा चिकम ट्रेंड रवान दे IT sector के females admissions अली CS की graduates a large number of female graduates अगी च ब्यादी sector तराजी नो चूंकि जमुंगा यो environment हम दासे दे brought up हम दासे दे
अक्सर फीमेल्स अगी सर टेंडेंसी और रेजिस्टेंसी चाहिए ऑल मेल एनवायरनमेंट के कंफर्टेबल नहीं. No, I thought, why not I be the first one, and not the first one, but amongst the first one to step in. That's an environment jod kam charta. These females can also come in, and Zamachikam Software House the Nexus Synced. Agai ki munga tool female oriented products pande karku. Along with that, I am also the co-founder at another organization in Coded Bytes, which is basically why I stepped into business. Agada Civil, that is my parent company. Parent company in a sense I developed over there. That's no, Nexus Synced yes. is the parent company, the base Nexus company. Synced is basically Zama company. Chikam was a female oriented products. The focus को okay. Zama 80% chikam employees दी, अगर females दी. Very nice. मैडम چې دا خلاصه ز تاسو کنه تا ته لګ مشکلات دي دا मैडम اول چې کوم دی زینب یو کمپنی ته لاړه دی سی ایس او کو مطلب کمپیوټر ساينس کو یو کمپنی کې ایز ان انټرنشپ دی جوائن کړو او کمپنی جوائن کولو نه پس چې کوم دی بیا خپل کمپنی طرف ته رااله خپل کمپنی کولاو کا نیکسس سینکم ان یو بل تاسو کو فاونډر نوم واغشتو چې دوه کمپنیانه کمپنی سګران کار نه دی په 15000 روپے ريجستر کیږي هغه کې کار کول امپورټنٹ دی چې تاسو یې نه پروډکټس ورو باسي فیمیل اورینټډ چې کوم د دې کمپنی دا هغه کې اوس 80% که زه غلط نه ما فیمیل دی هغه ته یو خو دا واقعي صحیح خبره ده چې آی ټي سېکټر کې چې څومره ما سی اس یا کمپیوټر ساينس کې فیمیلز کتلې دي نو کاغي ډېر تکړه وي یا خو هغه کور کې ناس ریموټ جابز تکینی چې کوم آنلاین تاسو ول اپ میکینګ کوي یا ای آر پی سسٹمز باندې کار کوي یا کوډینګز کوي یا بلاک چین باندې کار کوي یا ویب سایټ ډیولپمنٹ کوي چې هر څه کوي خو کور نه ناس کوي ایت آسان وي بل چې کوم د زیاتره اسلام آباد ته لاړ شي کچرته ملټي نېشنلز کې کار شروع کی دا ایون د کې نتورکینګ کې د کوم ډیر ضرورت پیخیږي موبایل لینک او یو فون او د کمپنیانو کې د دې چې کوم هغه سایډ د ټیکنیکل سایډ دلته د ضرورت خو nobody have taken an initiative چې هم دا سوچ نو کړي چې کوم په خبر کې زه افیس کو لوکم او یو آی ټي کمپنی دلته اسټابلیش کم او بیا زه هغه آی ټي کمپنی نه پروډکټس جوړوم چې کم کې زیاتر هیلث اینڈ فیمیل سایډ هیلث که زه غلط نه ولې لکه ماحول داسې جوړ دی د حکومت لخوا په دې باندې سخت قانون جوړ دی انوایرمنټ داسې نه دی د بزنس دپاره که لا جوړ نه دی خلک په دې خبره باندې نه پوهېږي یا د کلچر حصه نه ده د کلچر تاسو په دې باندې ډېر باریک نظر ساتئ کنه لومبي فیکټر چې دی کې راځي نو مونږ چونکې پښتانه یو زمونږ د پښتنو د آی ټي سره او د ترقۍ سره هیڅ تعلق نشته نه یا پښتونه ته مړزان جنګ ما مړزان چرګان ټیک شو کنه تیتران سپی جنګول دا فیکټری خو لګول نشته کاروبار شروع کول نشته او نو په د هغه معاشره کې به څه کې چې لا اوسم مونږ د جمعې د ورځې د سپو د جنګولو د چرګانو د جنګولو د مړزانو د جنګولو نه اوسګار نیو نو دلته کې په آی ټي باندې څوک څه کوي یا دبل په پټي باندې وب بندو او یو خدام پکشته سیریسلی ها انیویز نو زمونږ کلچر بیسیکلی داسې دی چې کتا سنور پروینسز کې وګورئ فیمیلز دومره تاسو وایي ګل مل کې دي نشي کنه د خپل زموږ میل کمیونټي سره جی زموږ although زه خپل پرده observing یم زه خپل فیس نشو کوم زه پرده کوم بالکل جی بٹ د تھنګ از چې زموږ کور نه دومره کانفیډنس دي ته نه ملاویږي بل دا چې کلچرل ریسټریکشنز داسي چې اکثر فیمیل داسي چې څنګه سره وي چې ډیر زیات ټیلنټډ دي خو هغه اکثر چې سافټویر هاوس ایون مونږ سره راشي فیمیلز انټرنشپ لغی سره باقاعده اغي والدین راشي مشرور راشي وګوري چې څنګه انوایرنمنت دی خدل د نور فیمیل شته چې دی ور سره کینی یا نه یا که وګوري چې خدل ته کې خو صرف میلز ناشتي نو اغي که هر څومره خو اپورچونټي اغي ته ملاويږي اغي نه فیور کی ځکه چې زموږ انوایرنمنت زموږ کلچرل نورمز داسې دي اغي کې څه بدیت نشته زموږ کلچرل نورمز کې خو لګ هغه ویو پوینټ ډایورس کولو پار دی او هغه د پاره یو داسې انیشیټیو پکار دی چې دی فیسیلیټیټ کی چې یو ځکه یو فیمیل فیسیلیټیټ کیږي نو البته د نورو ویوز براډن کیږي سپوز کله موږ سره فیسیلیټیشن نه موږ دا سوچ نشو کولای یا دا امید نشو کولای چې زموږ نظریه به بدل شي یا به څه اویرنس راشي نو this was the basically نو بیا دا تاسو د پاره لکه ګران نه د چې تاسو د خیبر پښتونخوا انتخاب وکړه لکه تاسو سره دونه بهترین سکل سیټ دی یو خو ټیک ټاک ایجوکیشن دی بیک ګراوند او تاسو سره لکه ټول پاکستان دی نو تاسو د لاهور انتخاب ولونکو بیا د اسلام آباد انتخاب ولونکو خیبر پښتونخوا ولی خیبر پښتونخوا فرستلی خو ځکه I am here
زه دلته اوسېږم. بل دا چې why not start with my own place. زه خپل ځای نه ولې څوک خو به step اخلي که نه. څوک خو به step اخلي او ولې زه نه start کوم. نور provinces کې تاسو ګورئ هلته کې موږ سره داسې opportunity شته ډېر شته دی. ابټاباد کې شته Exactly. females oriented IT houses دي. IT parks دي پورا government sectors دي. بٹ KPK کې داسې څه initiative نشته دی. نو کومه هم د KPK نه بهر وځو. ابټاباد از بای د وی KPK خو لکه ما دا ویل چې پیښور نه زیات چې کوم دی فیمیل اورینټډ هغه ابټاباد کې انیویز کنټینیو. نو کومه وګورو او لیټس سې زه هم الته بهر لاړ شم، زه اسلام آباد ته لاړ شم، لاهور ته لاړ شم. I have the opportunities. نو زما چې کوم د KPK د پښتانه خپل دي دا به هم داسې پاتې دا خو ده. او موږ په دې خبره باندې بار بار خبره ځکه کوو یا هر پروګرام کې په دې باندې لږ شرارتن یا تنزیه یا زه که د خپل سوشل میډیا مختلف پلیټ فارمز د لارې په دې باندې خبره کوم نو دا په دې باندې کوم چې دا ماحول دا به موږ جوړو. یس او ماحول به موږ کلچر زم. یس زه کلچر ما دا معاشره زمانه ده. نو که زه یوې زنانه ته هغه عزت هغه مقام نه ورکوم د کومې چې زه د خپل کور واله دپاره غوښتنه کوم او زه یوه تمه لرم چې زما خور لور ته د خلک دومره عزت ورکړي نو بیا به معاشره هم په دغه ځای کې ماته وي. هم په دغه وجه باندې دلته کې لکه اوس یو فیمیل یو زنانه که خپل دفتر کولو کړي دا یوه ډېره لویه عجوبه ده. په پېښور کې که یوه زنانه موټر سایکل سکوټي یا ایون موټر چلی دا یوه ډېره لویه عجوبه ده. دا یوه ډېره لویه عجوبه ده که په پېښور کې د یوې زنانه مخ ښکاره نو یو به بل ته وي وګوره که نه دي خو ډېر ماډرن شوي دي. او هلکه څه د بل مخلوق نه دی راکوز شوی دا مقه زنانه ده چې ستا په کور کې هم ده. نو موږ په دې ذهنیت باندې ځکه کار کوو چې زما په خیال یاره زما په ژوندون خو به ونشي خو زموږ د ژوندون نه به داسې پس وشي. زموږ هم یو کوشش دی او هغه کوشش کې دننه یو زموږ مسله څه ده چې که زموږ لور خور یا زموږ په فیملی کې څوک ډېر تکړی موږ هم مشورو ورکولو ډېر مخکې کیږو چې زنانه ده ماشاءالله ماشومه به دومره تکړی چې هغه به ډاکټري کولی شي خو څوک به ډاکټرۍ ته نه پرېږدي څوک به تعلیم ته نه پرېږدي. خو بیا چې هم د دې سړي په کور کې د ښځه لور څوک بیماره شي نو په هسپتال کې به زنانه ډاکټره لټوي چې ته سبق ته نه پرېږدې ته زنانه ډاکټره بیا ګرځې ورپسې چې دا به کم ځای نه میلاوي. دې ځای کې یو خبره دا هم کول غواړم دا ته چې د خپله ښځه په پیرانو مولیانو او باباګانو باندې ګرځې چې چا پې تعویز کړی دی او چا پې جادو کړی دی دا جادو پې تا کړی دی په کور کې د قید کړی دی خدای دې خونه ړنګه کا اتوار په ورځ یې لږه روباسه دې پټو ته یو چکر وله ورکه چېرته سوات کالام دیر بونیر ته لاړ شه لږ ژوند دې انجوی کړه خونه دې ړنګه شه تا په کور کې تړلې ده بس تاله به د سهار او د ماسپښین او د ماښام روټۍ او چې او هلته کې د ماشومانو ډایپرز نو خو تا لیونی کړې ده نو ته به ټول شیزونه ټیک دي خو ډایرکټر صاحب لغونتی دا پټي ته کټ کړه نه دا پې یو شی هم ته مه کټ کوه زه ته خبره کوم لکه ګوره د دې سره به دا ماحول ته جوړی نو چې ته ماحول تا نه دی جوړ کړی او ته یې راشه که نه چا پې تعویز کړی نو تعویز خو پې تا غټ کړی دی. راځو دې طرف ته برقو هغه در آدم خیل خبره شي ستاسو د بزنس خبره شي ګل فیشن اینډ بوتیک خبره شي دا بزنس تاسو اسټابلیش کو پروډکټ لاین باندې راته وایي چې څه ستاسو سره پروډکټس دي کسټمایز کم جوړوئ سټاک کې تاسو سره څه دي او کسټمرز تاسو ته درې ته څنګه راځي یا تاسو ورته ډیلیوري کوئ وټ از د پروسیجر دا بزنس غسه دی تاسو پورا سټرکچر څه دی. سر ایز شي منشن چې دی نیوټیک نه یو کورس کړو کنه ما هم یو کورس کړو کسټمر سرویس اینڈ سیل ریپرزنټیشن هغې نه ما ډېر زیات لکه لرننګ ما ته دا وشو چې هاو ټو رن یور بزنس نو هغه ما وایل پرسوینګ مای بیچلر ډیګري ما هغه ټایم کې کړی خو هغه هر څه ما مایند کې ساتلي بیا چې کله ما انټرنشپ وشو هغه ټایم کې وین یو ورک انډر یور ګوډ لیډر اینډ ا ګریټ بزنس مین امیر سر سره ما پرېږده کړه نو اګین ما دومره لرننګ وکړو چې ما وی چې زه اوس دا ټایم دی چې زه خپل سټارټ اپ واخلم نو ما مور سره مشوره وکړه دا کم چې ستاسو د کورس حصه وه جی دې کې څه ښودلي کېږي دې کې کسټمر سروس او سیل ریپرزنټیشن لکه عمده کسټمر سټیسفیکشن یادولو چې لکه ته یو بزنس سټارټ کې کنه نو کسټمر څنګه سټیسفای سودا به څنګه خرڅې خوی به څنګه ساتې رویه به څنګه ساتې خپل ستا که کومه سودا ده دا به کسټمایزیشن ته څنګه راوړې د خپل پروډکټ ښکلا به څنګه جوړې
دا به کسٹمر ته مخې ته څنګه دی که کسٹمر ته واپس کړله کسٹمر سروسز کې دا ټول خبره بالکل راځي دا ټول د بزنس سره تړلې خبرې دي او عمده وجه دا چې په دې باندې زمونږ خپل یعنی د دکان بزنس دی او که د چا آنلاین بزنس دی نو د دې د ناکامۍ د ټولو نه لویه وجه دا ده امیر بھائی چې زمونږ لا رویه هغه شانتې جوړه نه ده مونږ دا اوس هم په هغه دغه باندې چې اخلې نو واخله کني دا ډیره خسته خوږه خبره ده که موږ هم لږه ډیره به دنیا لیدلی نو هغې کې چې کوم دی ما چې کله پاکستان د دنیا د انټرنیشنل مارکیټ کې چې کوم بگ جاینټس دي که نه چې کوم همدا ریټیل هاوسز چلی او چا ای کامرس بزنس دی نو د دې دواړو منځ کې بزنس کې ما چې فرق وکړو زموږ دلته مارکیټ دی کارخانو مارکیټ ډېر خسته هغلته چې کوم د الکترونیک سامانونه کله کله تاسو ته ملاویږي لاټ سامان کې یو شی بل شي نو دلته مسله څه ده چې ډېر ښکلی مارکیټ دی ډېر ښه انویسټمنټ خلکو کړي خو کسټمر سروسز لیکینګ دلته ولې زیات دی که تاسو د دې یو پروډکټ واغشتو درته زه د مړه تر ژونده پورې او تر مرګه پورې ذمہوار یم او که دی کې سم خراب وفلانې داسې قسمونه قرآنونو ته خبره لاړه شي دا خبره هم دلته جاري ساتو یو وړوکې شانتې د ما اخلو بیا واپس راځو کم بیک جي د مینا واپس راغو نو خبره قسمونو قرآنونو کې ده نو هغه ټایم چې کم دی بیا تاسو دا پروډکټ کور ته یوړو او که هغې کې څه ایشو راله او تاسو واپس یوړو نو کم سے کم د مارکیټ 15 کسان ته هم کور نه 15 کسان اول به جرګه کیږي بیا به لانجه کیږي بیا به هغې کې کټوتي کیږي بیا به څه خبرې کیږي کیدی شي پروډکټ اړو ریورس نشي ایون پکې جګړې او ډزینګ شوي دي دې لیول بالکل اینډ ما امریکا کې داسې هم ما لیدلی دي چې هغې تاسو ته کله ووایي چې یار دا تاسو یو هفته چې کم دی منی بیک کې ګارنټي ده دی نو هغه پرابلم سو شو ما یو پروډکټ اغشته او هغه ما سره سامان کې نه راتلو نو دا زما غلطي ده چې ما ولې دا سایزز نو کیلکولیټ کړی کنه نو زما خپل کزن ته ویل یار بس دا ستا شو کنه وستا ولې شو زه پیسې کوم ما سره غلس نور راته دي دا به واپس کو څنګه واپس کو یار واپس مطلب دی چې مسله خو نشته واپس کو به څنګه دا ټیک ټاک شه ده خو سامان کې نه راځي او یار دا خو خبره نه ده خو یو هفته منی بیک دی ویلی دی خو بس منی بیک ته کنه بڑا میں یار شرم میں جوڑا ہوں امریکہ کی جگڑی نہیں شکو میں انگریزی کے عمالہ کنزلیم نو خیر اینیویز لاړو الته چې کوم د کاونټر باندې کې خولې شو وی ریټرن یس اوچته کو سایت ته کې خو this is your number credit card ته پیسې واپس رااله دا تاسو مونږ کو چې ولې دې ته کسٹمر سروسز وای چې یار بس زما دا پروډکټ خوښ نشو یا زه نه اخلم یا ما ته زما پیسې واپس راکړه دا واپس لا نو کوېشن آسټ خو دلته دا پالیسی کتا تاسو کوئی 15 کال د دې وارنټي ګارنټي ده نو اکثر موږ د ټینډر کار کوو نو هغه الکه د ګارنټي شته مې سر زه ګارنټي ما چې چا راکړې دا ګارنټي نشته خرابي کې زی موارم او دا هغه دکاندار دی چې ساري په دکان کې فضایل اعمال هم ویل کیږي ټول مارکیټ راټول کړي وي راځي فضایل اعمال وی جرګه کو په دیشي باندې لګمونز لزم سو د پروډکټ لاین تاسو چې کوم دی ټیک د بوتیک نه پته لګي چې پروډکټ لاین څه کې دی شي خو تاسو سپیشل ایریا څه ده زیات اورډرز د سي اصل کې د سٹارټ اپ نه خبرو کم کنه مونږه هاف مليون نه سٹارټ اپ واغستو کنه دا کو لګ دومره زیات نه دی کنه خو بیا لکه مونږ دینه سٹارټ اپ واغستو نو اول مونږه دا پریورټي و چې مونږه کسٹمر فیسیلیټیشن باندې کار وکړو چې ځکه چې هغې نه بعد مونږ ته دا ریلایز شو چې کسٹمر فیسیلیټیشن از ډایرکټ پروپورشنل ټو پروفیټ ځکه چې مونږ دا خلکو سره دا هم ناکامه وکړو چې شابه څه شی نه خوښ لکه څنګه سر خبره وکړه او مونږ واپس کو ما مور ته ویل خیر دی چې دا واپس کې لکه داسې بیډ شیټ سم مونږ وروړیو که نه هغې کې مونږ ته مسله راغی چا وی چې رنګ ته لاړو چا وی چې اوشلی دو یا بل څه راوړو خو مور مې ډېر ډسهرټ شو ایون چې مونږ واپس دکاندار ته یوړو چې کوم نه مونږ ډېر سامان اخیستی هغې وی چې د ریسپانسبل نه یم مونږ هغې کې لاس وکړو ما وی خیر ده دا سټارټ اپ کې به دا کار کېږي که نه خو هغې نه بعد مونږ دا خلکو سره دا کار مو کړه لکه کم خلک فاینانشلی انسټیبل وي که نه او لږ غونډې کې مالي حالت یې ښه نه وي نو هغې ته مونږ لون بیس باندې چیزونه ورکوو لکه ووایي خیر تاسو سره اوس نشته مونږ تاسو ته بعد کې بیا تاسو ورکولی شي یا داسې ډېر خلک داسې راشي چې هغې سره وینه نو مور مې هسې هغې ته یو جوړه ورکړي چې خیر مونږ په رزق کې به کاروبار کې به برکت راشي د دې د وجې نه خلک بیا همدې وجې نه سر راځي که نه پروډکټس ورکړي کسې ګوري بل هم ته تپوس کوي نو دا ستا ایون ستا دا پروډکټ چې کوم دی ورو خلکو نظر لاندې راځي خلک په مارکیټینګ دومره پیسې ولې لګوي فری کې پروډکټس ورکوي ګفټس ورکوي همدې دپاره چې دنیا ته زما دا پروډکټ وښ کوي ورډ اف ماوث هم یو د مارکیټینګ یو حصه ده که نه اینیویز دا بزنس چې کوم سټارټ اپ اخیستی دا زمونږ لکه نیکه په نوم باندې مونږ سټارټ اپ واخیستو ځکه چې هغه مونږ د ماشومتوب نه زه ډېر زیات فاینانشلی او مورلی ډېر زیات سپورټ کړی وم که نه ریسنټلی هیز پاسډ اوی خو هغې ته مونږ دا ډیډیکیټ کو نو هغه مونږ سټارټ اپ واخیستو
بل خبر پکې دا سر د خبرو کې چې لکه تاسو ابروډ ته کار کوي یا اخو دي خصوص اور څنګه نه زما یو کوېشن منځ کې پاتې پروډکټ لاین ها لکه څه دي پکې کپڑے د فیشن کې ویرز دي نارمل لکه کیژوال دي برایډل دي بورکی دي څه نه دومره هاي فای برایډل والی شیزونه خو مونږ نه کوو کنه ای کې انویسټمنټ هم لګي خبره چې ډایمونډ استراشي شي ډیر برلاړ او هغه کې لکه ته بورکی کم قسم لدی هغه اوس ما ته پته نشته خو زه به تاسو سره به ویډیو شیر کوم کنه چې کم قسم دی اوس اصل کې زنانو کار دی دی خو سیلز کې دی هغه زه صرف یو ریپرزنټیشن کوم کنه په سوشل میډیا باندې هر څه ازم مینیج کوم نو خو ما ته پته ریسپانس خرازي او ډیر راځي ایون مونږ ته 20 ابایز آرډر د یو کې نه ملو شو ریسنټلی اور د زما مور به ډیزاین کو او آرډر مونږ ډیسپیچ کو اب مور لګل او یو کې ته انټرنیشنل مارکیټ ویری نایس خاص تاسو پروډکټ لاین لکه کیژوال هم دی بورکیم دی دا ټول ماشا خو هغه کې فیبریک کم یو د کپڑا کم یو د چې دا لیلند شفون دا فلانه دا زما زم په دې کار نه چې کله مور سره مارکیټ ته لاړ شم کنه نو هغه عمدا ورته وی دا لیلند او دا فلانه زه پینه پویګم چې دا اوس کم شیز لګیا مونږه مام چانه تاسو کړو چې یار د واده دا جوړس دا د 35 ته د دې بل په 70 ولې دا کنه کور والا نم تاسو کړو نو او دا ډایمونډز دی او دا ګوټه موشه شر دی ما ټیک شو دومره کار نه نو دې طرف ته بنځو چې دا ګوټه موشه شر څه شي دی او دا ډایمونډز څه شي دی میډم طرف ته برازو میډم ټیل اس سمثینګ اباوت یور پروډکټ لاین لکه تاسو خپل پروډکټس جوړوي اینڈ دین سیل کوي په ګوګل مارکیټ کې یا اوپن مارکیټ کې یا چې څنګه تاسو طریقه ده یا تاسو کسٹمایز سروسز ورکوي ډیفرنٹ ډپارټمنټس ته چې موږ له داسې سافټویر جوړ کړي وات از یور پروډکټ لاین ها جی زموږ چې کوم پروډکټس دي نو بیسیکلی موږ اپلیکیشنز باندې کار کوو Android جی موبایل اپلیکیشنز چې کوم تاسو ته په انډراید او آی او ایس بیسیکلی زموږ چې کوم اپل والا آیفون جی 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 ایون د آی او ایس اپلیکیشنز دي د دوانو باندې موږ کار کوو او نیچر اف اپلیکیشنز چې کوم زموږ د هغه میډیکل فیلډ ریلیټډ دي داسې اپلیکیشنز چې نرسز او ډاکټرز فارماسسټس هغه فیسیلیټیټ کی اوس کرنٹلی چې موږ کوم اپلیکیشن باندې لګیا یو هغه یو فیمیل هورمونل سایکل ټریکنګ اپلیکیشن دی ای کې پورا هورمونل سایکل پورا د اغي ویټ اغي ټول ډیفرنٹ انټیکس ایکسرسایزز سلیپ سایکلز جی دا هر چې کوم دی ګوګل فری پرو ته there is a price for it د دې بیسیکلی MVP ریډي دی MVP تاسو داسې ویل شي چې یو ټیسټ ورژن یې ریډي دی د کله کوم ته کې کار پکار دی ان شاء الله پایلټ ورژن اوکے 2 to 3 months کې موږ دا په اپ سٹور او دا بیا سبسکرپشن بیسډ وی کنه فری وی د دې زیاتر فیچرز چې کوم دی هغه فری دی بیا چې کوم دی کې بیا پرو ورژن یې اخلي نو بیا دی کې بیسیکلی کنسلټیشن دی زموږ د ټول نغټه یو مسله هو دا هم دا چې موږ سره کوم ان میریډ فیمیلز دي هغه ته گاینیکولوژیست ریچ ډیر زیات ګران او نو پدې کلچرل ایشوز ایگزیکټلی کلچرل ایشوز هم دي and this is all over the world دا صرف دا نه چې زموږ سوسایټي کې دی نو هغه اپلیکیشن په تھرو هغه فیمیلز هغه ډاکټر سره کنیکټ کول بیا خاص کر زموږ ریموټ ایریاز کې چې کوم فیمیلز دي چرته چې فیسیلیټیشن وته نشته دی او راتلل ډیر زیات ګرانی ایون اکثر داسې چې زموږ کلو سایت ته فیمیلز جی فون یوز کول بوله ورځي خو بل سیټي ته باندې شي راتلې یو خړ ډاکټر د پاره نو هغه فیسیلیټیشن ورته هغه موږ پرووایډ کوو ځکه چې هغه اپلیکیشن به دغه هر څه ټریک کی دغه سلیپ انټیک دغه ایکسرسایز دغه واټر انټیک دا هر څه به ټریک کی نو هغه باندې هغه یو ریپورت جنریټ کولی شي هغه خپل ډاکټر سره شیر کولی شي او هغه ریپورت ډاکټر ته هر څه وي نو دې په تھرو هغه کنیکټ کولی د اپ کې دنه کنسلټیشن اویلیبل دی کنه اٹ از جسٹ ا ریپورٹ جنریټینګ اپ دا بیسیکلی یو ټریکنګ ماینر غونډه سوال دی د کې چې کوم د کنسلټیشن اویلیبل دی لایک آی هاف سین فیو اپس سوري ټو کټ یو یو څو نمونه خیر نه اخلم ما سره په موبایل کې مشته نورمالي د پیښور ډاکټر سپایل ټو مچا رمای کې کم یو د فلانی کې ته ورکه صرف ورکه غمه پکار دی اونکولوجست میں پکار دی یا ای ان ټی میں پکار دی نو څومره په پینل وی اتا ته ایون ته نه بوکینګ هم کولې شي ته ایون آنلاین کنسلټیشن هم غشته شي ایون پای باندې ته دوايانې آرډر کې نو کور ته بای ډیلیوري مرাজি دا ټول شیزونه د کې شته دی نو جست وانټډ ټو آسک د ډیفرنس بټوین یور پروډکټ اینڈ this one دا چې کوم نن سبا راغلی یو سو دی Like the doctor consultation is on the panel. Okay, it is a generic. چې بس تاسو کنسلټیشن وای چې کوم ډاکټران اویلیبل دي تاسو د اپ به یوز کوي هغه ډاکټرانو سره موبایل کې نو ایته به د انټیمیشن چې څوک تاسو نه کنسلټیشن هغه سره and payment procedure به پکې سي دا زموږ یو فیوچر پراسپیکټ ته تاسو وایي زموږ سیکنډ ورژن چې د دې کوم د اپلیکیشن and next forward دا هغه کې به تاسو یو فیچر اویلیبل یي چې ډاکټرز به هم موږ سره آن بورډ وي او دا یوزرز به هم آن بورډ وي
users خپل هر څه په اپلیکیشن ټریک کی جی او هغه through without visiting the doctor نور چې کوم سره اپلیکیشن دی هغه کې تاسو صرف اپاینټمنٹ بک کې تاسو لازمي ده چې هاسپټل ته بځئ ډاکټر لا دلته کې تاسو هاسپټل تلو ته ضرورت نه وي هغه څه تاسو ټیسټ ولي کې تاسو خپل لوکل لیبارټریز کې هم کولای شئ تاسو هغه ریپورټس او خپل اپلوډ کې او چې کوم اپلیکیشن کې تاسو پورا یو ریپورټ دی تاسو کوم هورمونل سایکل دی کوم انټیکس دی هر څه چې کوم دی هغه تاسو ډاکټر ته فارورډ کې هغه نه پس ډاکټر ته نور انفارمیشن نه پکار when it comes to the gynecological side هغه په بیسس باندې هغه ډاکټر تاسو ته میډیسنز ډیفرنٹ exercises medicines and all that دلته کې هغه د کلچر خبره پکې راځي نو د تاسو ولا چې کوم اپلیکیشن دی کوم یو ایجاد به وته زو یم په خاصه توګه د پښتنو د پاره دلته بلک شان دی ټایم اخلي ځکه چې دلته لا اوس مور می وای چې زه چې ډاکټر ته ناسته نیمه او د خپل ځړې مو ته تشکړې نو زماله پاغي باندې بیا سود نه کیږي بالکل خبره خدا ده نه دا یو کسو بلکې یو زنانه و هغه دلته ډاکټر لراله نو ډاکټر اپاینټمنٹ اویلیبل نو هو هغه بار کس ورته تاسو د فلاني ټیسټونه مستونه وکي او بیا راشي نو هغه زنانه مست کلو زنانه نو یې ټیسټونه مستونه وکړه چې راغلو ډاکټر په چوټه شوی تاسو سبا راشي نو واپس کور ته کلی تر راځه چا ورته لې څنګه چل دې څه چلو شو ویره ډاکټر خو نو خو ټیسټونه مې وکړ اوس لخېم نو زموږ خو چلو کلچر داسې دی د دې د اپ چې کوم دی د کې یو ډېر امپورټنٹ زتا ته پوینټ وخېم چې which is needed to be highlighted ادا دی چې کله یو الګ جینې دواړه یو میچورټي ایج ترازی نو هغه کې هارمونل چینجز کیږي هغه هارمونل چینجز د لاسه چې کوم دی هغه باډي کې چینجز هم راځي نو هغه چې کوم دی چا سره هم نشي ډیسکس کوله بیکاز اف مینی ریزنز دا یو نارمل خبره ده دا زموږ کلچر هم دی دا زموږ هم دی چې هغه ایون ډاکټر ایکسس کولو ته خو پرې د خپل کور کې هم چرته مشر نه تاسو نشي کولای چې یار دا کیسه ده سده او چې چا ورته سکول مول کې چې چا ورته سوته بوته ویل ټولم داغه غونته کمکلم داغه کلاس کې بوته ورته ویل هغه هم پای یقین کې ور د پیریډ اف ټایم چې کوم دی هغه زده کړه وشي خو لکه there is a proper education system in other countries چې کله د from age of 13 14 تر 16 months کې دا ټین ایج نه دی کې پراپر دی ته ایجوکیشن د دی ورکړي کیږي چې this is the time د چا ارلی د چا لیټ خو تاسو کې بس چینجز راځي او کله چینجز نه پریشان کیږي ما دا داسې سټپ سره به مخ کیږي نو سایکولوژیکلی دی ار کوایټ هغه دی کنه ساوند او زموږ دلته خو بیا فیمیلز د لپاره بالکل ایکسس نشته پرابلم څه دی چې هغه تاسو کول والا صرف موریانی دي او موریانی چې کوم دي ماشاءالله غي او سیستم نه راوتی ای تم ډیر نه پتا او بیا وی چې مازغه د خره ډاکټر ماټر نشته بچی سدي کور کې به وینو دس اپ غونه هیلپ دم جی ان شاء الله چې زموږ د کلو ته ټیک ټاک رسیدل دا خو بخا مخارسي سو واپس دې طرف ته راځو اوس راځو د ګټو مټو خبرو ته دا د بزنس اسنس چې کوم دی هغه د ګټه پیسې جنریشن ټیک دا تا یو سی اس آر د کارپوریټ سوشل ریسپانسیبিলিټی تاسو معاشره ته هیلپ ورکوي دا ټول خبره انډرسټوډ دي ځکه یو بزنس هم چې کوم دی هغه ګټې د پاره هم وي خو د فائدې د پاره خامخام وي نو اس فائدې خبره ده چې تاسو دا کوم بزنس شروع کړی دی د کې ډیر شیزونه زوینه چې کم کاست کټینګ تاسو سره شته تاسو په دکان یا په کمرشل کې په هغه د کرای دروازې نشته ډیر خو the problem is when you talk about the development of product tangible product چې کوم کپړې دي اې د لپاره بجلی په کار ده اې د لپاره سوینګ ماشين دی د در ادم خل چې مونږ ذهن کې والو نو یا خو د سولر دی شپې کار ډیر ګران دی something like that نو هغه اې د لپاره تاسو ورته لیتیم بیټریانو دا لګوي بیا شي ګرانی کاست اف پروډکټ کې دا ټول خبرې اډ کی څنګه تاسو جنریشن کوي او تاسو چې کوم پروفټ مارجن سي خیر د ماته دا مو چې زما د لزر په بورکې خرچه راځي او زه په 50000 د دې ضرورت نشته تاسو ماته صرف دا وایي چې تاسو پرچیز پرایس کې او سیلینګ پرایس کې چې کوم مارجن دی څومره پروفټ مارجن څه دی او نیټ انکم باندې خبره کو ګراس باندې نه ټیکسونه ته وباسه ګن بلا هر څه ټریولینګ چارجز ته وباسه هغه پروفټ مارجن تاسو څه پکې کنسیډر کوئ دا تاسو خبرو کا لکه دا ریل خبره چې پښو د خدای لپاره مګنه نیسی کنه دا ریل خبره خو زمونږ پروفټ چې کم دی هغه داسې دی چې لکه ابای خبره تاسو کنو هغه مینلی مونږ په 2000 یا 2500 روپے لکه تاسو 10000 خبره وکړه مونږ دومره هایلی هغه ته نه رسو دا شي خلک به هغه کې انلاین چې خرڅي هغه ډیره کوستلی وي 2.5 کې دلته خو دومره کې زموږ ماشومان جرابې نه کی سیریسلی 3000 پرې مونږ زیات تر برکه هغه کې مطلب بیا پرې باندې خرچه دومره نشته دی میډم کې هغه ستاسو دا وینم په کې تاسو چې دا ابای seems to be
be expensive product لکه هغې کې د quantity of کپړه او دا چې څومره I don't know ما چېرته نه دا اچولې نه راته پته شته خو بیا هم لکه دا یو نوې خبره ده زما لپاره او بل د چې کله مونږ د شروع کې د ابایا هغه سٹارټ کو کنه مونږ چې کله به کپڑا غستا نو هغه مونږ داسې چل کول چې مونږ دکاندار ته پوس کو چې دا کپڑا سو کې دا نو هغه بیا مونږ ته ویل چې هغه بیا ویل چې دا دومره کې کنه چې بیا څه وخت بعد چې مونږ هغه زیات سامان ته غستل شروع کړو نو هغه بیا ویل چې دا اوس ایکسپنسیو شو کنه هغه مونږ زیات پې کول دي نو مونږ خو بیا هم د دې خلکو ته مونږ داسې نشو ویلی چې اول مونږ 3000 کې تاسو د برکه درکوله اوس مونږ تاسو ته 3000 کې نه درکو نو بیا مونږ داسې چلو کو چې وي که تاسو 2 برکې اخلي مونږ تاسو ته بیا 5000 5000 کې درکول شي نو مونږ دومره غټ مارجن نه دی ښه هغه لکه خلک هم دومره فاینانشلی سټیبل نه دي کنه بیا هم که څوک وي هغه لکه تاسو چې کوم نش مارکیټ ټارګټ کړی یا کوم ایریا تاسو ټارګټ کړی اوس خو پکې تاسو د انګلند هم چې کوم د اورډرز راځي یا ای کامرس سره کنیکټ شوي نو دیر از ا پوینټ چې تاسو خپل د چې کوم بزنس ته دا پوزیشن دا سه کوي چې دینه یو برانډ جوړ شي فار ایگزامپل ګل برانډ ورکی دی یا فار ایگزامپل اپل فون دی فار ایگزامپل مایکروسافټ یو برانډ او برانډ چې کوم دی دا سه غټي خبرې دا هم دا سه روچت شي بالکل پهلا ورځ نه یو برانډ نه دی جوړ شوی د دې شاته پورا یو هیستوري دا یو تکلیف نه دا ټول تیر شوی کده سامسنګ زتا تاسو د خبره کوم دی اړو مایکرو چپس کې د چره کار نو کړي دی فارمینګ اکوپمنټس کې د کار کولو بیک ان 1920 اوس لګیا دی it is at 27-28 the figure ke zakal ke the South Korea 27% of GDP contribution Samsung pe 27% सिर्फ Samsung वाले डिपेंडेंट दे दा दुमरा घटा कंपनी HP जी कम दे पहले कैलकुलेटर जोड़ करे यस खैर एटलीस्ट कम से कम कंप्यूटर सर लिंक हो दा बल को कम दे फार्मिंग के उस कम दे दुमरा घट IT कंपनी IT टेक ते जो او دا جوړېدل دا تاسو خبرو کړل کنه چې دا دونه ګران کار نه دی خدا هغه یو تسلسل غواړي کنسستنسي غواړي بزنس او دې کې سر ابای خو نه مونږه وولز نه دا وړو نه چې شیزونه جوړې نه کم څوک اورډر راکې زما مور ته بیا فروکس وغیرہ مشومان والا اغم جوړي او زما خورياني دي اغه هم دا چلی فیملی بزنس او فیملی سو کسان په دې کې انوالو وی لکه کله اورډر راشي صرف ټول د کور دي کنه د مالت نه پکې سو غستې شي نه لکه مونږه سکلډم هایر کړي کنه نن اغه فل حال څوک دومره داسې نشته زما یو چاچی دا او زما مور دا خو چاچی می اوټ اف سټي بیا کله راشي نو اغه مونږ سره هیلپ اوټ کوي او زما ایم د اونلی سن اف مای پیرنټس او زما درې خورياني دي نو اغه چې کوم دی اغه دا چلیز د کړي نو اغه دا کوي اغه نه بغیر اوس غیر زوبتا سره به ویډیو شیر کوم نو هغه یو قسم لاسه فریم کې داسې ګوډي شانتي کې جوړ کړي وي هغه باندې نو وی موږ د 14 اگست ټیم کې یو شیز ټیک ټاک کې اپلوډ کړو په ډریسو هغه باندې پاکستان فلیګ هغه ډیزاین کړو زما خور او هغه سره نوم دی کړو هغه ویډیو سره ټیک ټاک کې ورکه دومره اورډرز ورته پیراغو چې هغه خور مې دومره خوشاله و چې ما دومره اورډرز راغلو لسه ستړي شوم چې زه اوس دا جوړول نه شم الټا هغه پروفیټ ورته بیل ملاوي دوه نو هغه زموږ د بزنس لکه زما د مور سره کنسرن هغه چیز نو هغه بیل نو هغه موږ سره پلس هغه ملاو شو کنه ډیر ښه یو لنډه شندمه اخلو او د دمینه پس نورې خبرې ویلکم بیک جی خبرې اترې چې کوم دی اوس هغه طرف ته لاړې چې کوم خو مونږ واقعي د بزنس نه چې کوم ریل ایسنس دی پیسې ګټل نو هغه طرف ته راځو نو میډم طرف ته به زموږ دا سوال جوړیږي یو خو چې کوم انټنجبل ایریا کې تاسو کار کوي سافټویر کې کار کوي دې ته مونږ انټنجبل وایو چې هغه شونه کم ته ټچ کولې نشي کنه دا لاجیکل تھنکینګ باندې ډیپندنت دې نه تاسو چې کوم دی انکم جنریشن اینڈ سپورټینګ یور بزنس د دې تاسو سره سټرکچر ماډل څه دی اینڈ واټس یور پلان اباوټ اټ چې هاو گو اباوټ اټ ځکه سافټویر ماته پته وین یو ار سیلینګ ا پروډکټ دا خو ډیپند کوي چې څومره ډاونلوډز یو شو څومره خلکو سبسکرپشن واغشته ثینګز لایک دیټ ګیوینګ یو ا سمال ایگزامپل اف نیټفلکس back in early 2000 چې کله دا ویډیو سنټر یې غټه دا پروپوزل هغه ټایم دی ته تل چې دا نیټفلکس یو شی مونږ جوړو د دې سبسکرپشن به وي دومره پیسو باندې به دی باندې د دنیا دا کانټینټ وی د فلمونو ای ټول ور پر خاندل مړوي ته غپ لګي مونږ سره دا څه شی ته په انلاین مخلک ناسي فلمونو ته زمړوي خپل کار کوي نو اټ از ا $1 billion کمپنی بالکل نو ځان اپګریډ کولم ضروری وي وخت سره نو میډم دا کوېشن تاسو نم دی چې وی ټاک اباوټ ا پروډکټ د دې د پاره تاسو پلان څه دی and how you earn through it د ګوګل خبرې مبرې ټولې پکې راځي sure okay so currently چې کوم زما revenue streams را روان دي basically the IT services provide کوم پاکستان کې usually government side تا او international clients تا different mobile applications develop کول websites softwares develop کول اغه ته services provide کوم IT او IT services basically موږ سری freelance platforms جی multiple Upwork راشي Fiverr راشي LinkedIn راشي
دین از کلاینټس ګراب کوم او هغې ته بیا زه سروسز پرووایډ کوم. دې کې ما سره څه داسې کلاینټس هم دي چې د هغې خپلې اسټابلشډ کمپنیز دي او هغې ته اکثر ورک فورس پکار وي. نو هغې لا هغې چې کوم پروډکټ سي یا د هغې کوم ویب سایټ سي هغه پروډکټس هغې نظر عالم او هغې ته موږ ډیولپ کوو. خپل جوړوي ک در سره نور ټیم دی او دا غوینه کار اخلي. بیسیکلی موږ سره ټیم دی. آی ټي کې داسې دی چې یو کین ناٹ ډو ایوریثینګ الون. یس تاسو هر څه یوازې آی ټي یوازې نشي کېدای. ډیزاینینګ ټیم بیلی, نیټورکینګ ټیم بیلی, کوډینګ ټیم بیلی, ډیولپر ټیم بیلی او بیا دې کې د ویب باندې خېجول ولا د دې ټیم بیلی یا سرور کې د نګوتو ولا کسان بیلی. دا اصل کې د سی اس ډیفرنٹ برانچز هم دي. انیویز زه اوس که تاسو له مثال درکم یو وړوکې غونډه کې ویب سایټ دی. لیټس سے تاسو فیسبوک هر څوک استعمالي یو ویب سایټ دی, اپلیکیشن هم دی. دغه ویب سایټ کې تاسو جوړوي د هغه چې مخ تاسو کوم ډانچا ویني هغه ډیزاین کول مخکې چې دا بسنګ لګي هغه لپاره رائټینګ بیسنګ هغه کې کوم کلرز استعماليږي دا هر څه دغه لپاره یو بیل کاسته. بیا د هغه فرنٹ آوټلک چې تاسو ته په سکرین باندې کوم ښکاری هغه کوډ کولو لپاره بیل کاسته. هغه کې چې بٹن بسنګ کار کی دا هغه چې کوم بیک اند لاجیک دی هغه د لپاره بیل کاسته. دا بٹن وې نو چرته بزی نوټیفیکیشن بچره دا فلو والا ځان له کوي. تاسو ډاټا څنګه سٹور کیږي دا بیل کاسته. نو دا یو 2 to 3 کسانو باندې یو مشتمل یو ټیم دی چې هغه په دې باندې کار کوي. نو کرنٹلی چې کوم د ما سره تقریبا 7 کسان دي چې هغه په ډیفرنٹ ځایونو باندې کار کوي, ډیفرنٹ ایریاز کې کار کوي. او نور چې کوم دی ما سره دا آپشن هم وي چې زه ځان سره پروجیکټ پیش کسواله ما ته یو پروجیکټ راشي یو کس ما سره نه هغه زواله. نو کرنٹلی زما چې کوم انکم دی ریونیو سټریمز دی هغه زیاتره ډالرز کې ما ارننګز روان دي ماشاءالله. ځکه چې انټرنیشنل کلاینټس دي ما سره. بل چې زم کوم ډیجیټل پروډکټس زم کوم موبایل اپلیکیشنز دي نو هغه باندې موږ سره بلاس شي ویز اف ارننګ یو سبسکرپشن راشي ډیفرنٹ اپلیکیشن باندې اډ زم ګلګي ډاونلوډ زم ګلګي. نو هغه موږ باندې د باندې ډیپند کی چې څومره موږ باندې هغه باندې اډز لګو موږ څومره سبسکرپشن ځای باندې لو. لیټس سے زما یو اپلیکیشن دی زما اوس نوې لانچ کړی دی. اکثر دا زموږ هر یو پروډکټ پرسن یو سټریټجی چې سبسکرپشن سٹارټ کې کم کیږي چې هغه یوزر یوز ټو شیر پروډکټ تا بیا سلولی تاسو هغه سبسکرپشن کاست خپل انکریز کوي. دا هولي تاسو په سبسکرپشن کاست باندې ډیپند کی چې تاسو څومره سبسکرپشن کیږي او هغه بیا ریجن ټو ریجن هم ویری کی. اوس پاکستان کې زموږ سبسکرپشن شي هغه پی کې آر کی بیا چې زموږ سامان it has to be cheaper than dollars کې به همیشه د ارزانی کیونکہ پاکستان کې خلک پیسې لګول باندې ته پته جی بالکل په 15000 باندې بسو سبسکرپشن وانه وی خو په ډالرز کې هغه لپاره $10 ورکول $15 ورکول آزاد وي. یا $10 دا 15000 ډېر غټه خبره. ایگزیکټلی. اوس زموږ چې یو اپلیکیشن هغه باندې فرست سبسکرپشن چې موږ لګولو yearly subscription هغه $1000. It was very less. هغه یو ډېر beneficial application دی د فارماسست لپاره د کامن مین یوز لپاره. نو هغې نه که تاسو وایئ چې 1000 زما سبسکرپشن دی ما ته 10 کسان ډاونلوډ کړي پر منث ما ته 10,000 دا صرف سبسکرپشنز نه راځي. دې سره بیا ایډز لګي هغه ایډ چې یو یوزر څومره پرې ایډ اپلیکیشن کولاوي هغه ایډ یو جی ایډ ګوري هغه رن کیږي نو اکه عمره چې کوم ریونیو دی هغه ما ته را جنریټ کیږي. ویری نایس. د دې پروډکټ چې کوم دی ما آی ټي چې څنګه سیستم چلیږي اپ دا پته ده. دیر از یو اپ دی یار زړه بالکل نه یوز کوم خو ځوانان سنیپ چیټ سوشل میډیا اپ د ټوله پیج دی د زم په نه پويګه مونږه هغه جنریشن میډم چې مونږه ټولو نه اول چې کوم دی ایمیل چې کله ایزدا کو چې دا ایمیل خلک داسې کوي بیک ان 2001 2 3 چې کله دا هټو نو مونږه خو یاهو هاټ میل والا کسان ده نه اینه پس چې کوم دی دیر واز ا اپ تاسو ته کې دې د باره کې پته یې کنه اپ نه دا فرست سوشل میډیا اپ چې کوم دی دیٹ از کالډ اورکټ. اورکټ نه پس چې کوم دی های فایو کو کم یو راغلی او دین فیسبوک او بس بیا فیسبوک هر څه ختم ک بیک 2011 10 خبره ده. نو د دې زمره کې دا غم راغلی دی سنیپ چیټ ما یو ځل نیوز کتو کسي آرټیکل مې کتو نو آی کی چې کوم دی دا ویلیو چې اټ از بینګ سولډ لکه د کس جوړ کو دا کال 2 3 چې د یوزرز خډیر شي په میلیونز ته سمره میلیونز ته خلک لاړ دا یو اپ چې کوم دی د 2.5 ته 25 بلین دی د دوه کې یو دی په دومره کې دا خرچ شوی دی. لکه جسٹ امیجن یار آئی ټي کې څومره ډنده پیسې د دنیا مالدار ترين سره بیل ګیټس په یو لپټاپ باندې ته لګا دنیا ورانه کې نو آئی ټي چې کوم دی د دې تاسو اړو حساب نشي لګولې چې دا کم خو دا به اند کوي او د نن سبا چې کم ټیکس جاینټ دي نو که تاسو د نمبر 1 2 3 نمونه ګوري نو زبر ته پکې خلک شته د ټاپ 10 کې خو لکه نمبر 1 ایلون ماسک دی
ورپسې علي بابا والا سړی دی جی څه نوم یې دی جیف بیزوس بیا ورپسې راځي نو چې کومه پخواني تکړه بزنسمینانو وارن بفټ غونته نو هغه انویسټرز دي که نه شیر د غشتل خرڅول نو هغې دومره غریبانان باندې دي بس یو ایپ جوړ کو بس اوس ناست دي $1 billion خبرې دي دغه خبره و چې زه به ودیم او پیسې به ګټم زمونږ خو دا پیسې وګټلې او کرۍ کور به والو لاندې به زه اوسېږم بره به یې په کرۍ تاسو طرف ته راځو اخیرنۍ موږ سره ټایم ډېر کم پاتې دی جسټ یو څو الفاظو کې راتلونکي 5 کالو کې خپل بزنس چرته وینئ ډېر کامیابي وینم ډېر کامیابي وینئ دا خو سر علامہ اقبال یو شعر وایي که نه چې همت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا نو دا خو مونږ یو محنت کړی دی صله به الله را کوي چې مونږ کم سټارټ اغستو مونږ له پکې پروفیټ هم اوس کافي شوی دی دا تقریبا 2.5 years د دې وشو نو ان شاء الله د سکسس تاسو لپاره ډیره کامیابی غواړو الله کامیابی میډم تاسو نو همدغه سیم لا سوال س ایډیشن د ته مونږ په آی ټی ټرمز کې وایو ویلیو ایډیشن س ویلیو ایډیشن تاسو ویني کنه یو ویل گو ود د سیم پلان فار 5 years and generate money like that 5 years plan کې اوس خو زما اراده ده چې زه آوټ اف پاکستان خپل کنټری سکیل کم چې کوم سروسز دلته هم پرووایډ کوم خو زه دا یو یو کین سی مالټي نېشنل کمپنی جوړه کړم ان شاء الله very very good اسټابلیش پاکستان نه موږ یو داسې یو فورم جوړ کو چې هغه different areas کې established and originated from Pakistan. اوس به کې اوسو خبر د انګلیش زوم کوم wish you all the best wish you best of luck wish you best of luck سدلته کې زه یو خبره thank you so much موږ سره ټایم بیخي ختم شوی تاسو دراتلو ډیره زیاته مننه کوم خبرو ټیکټ خاصه اصل کې زمونږه مین لکه فیوچر پلانز کې یو دام دی کنه چې مونږ یو ټریننګ سنټر دې سره غواړو کنه لکه کې ملټیپل ماشین دا سټیچنګ وغیرہ سره کنه کې پیکو وغیرہ شو دا ټول او فری اف کاست موږ اوس هم خلکو ته ټریننګ ورکو لکه متاسو ته وخت ویل کنه چې مورته مې سو کوی چې دا ډیزاین راجو کا د فری اف کاست هغه ډیزاین وکي چې خیر داو کړی وطن خبره نو هغه مونږ دا ډیره زیاته مننه نو بیا مې په دې خلکو باندې ګوره تر راټی کړي ژوند کوي خوشاله کوي او داسې زلمی داسې پیغلې دا ستای او د دوی مرسته ملګرتیا کوي او د تندي لګ شانته کولاو ساته او لګي پراخه ساته سینې کولاو کې زړه کولاو کې او په خپل غیږ کې نور خلکو لا زې ورکه دا جهان ډیر ښکلی دی او ډیر پراخه دی چاته زړونه متنګوي هم د دې سره د پروګرام قربا امین مشال او ملګری قربا امیر خلیل ور کی اجازه الله پامان